سلامونه او نیکې هیلې د چینل مینوالو ستړي مه شئ. هیله ده چې روغ او جوړ یاست او د صحت جامې مو په تنګ وي. دوستانو، د چینل مو هغه د کومه سوژه چې مو ورته ټاکلې وه همهغه سوژه به وي، خو صرف او صرف د محدود وخت دپاره به دې چینل کې دغسې ویډیوګانې خپریږي چې هغه د هیچ چا دپاره هم د قابل د قبول وړ نه وي، یعنې څوک بې نه خوښوي. نو صرف او صرف موږ کوښښ کوو چې په پیل کې هغه ویډیوګانې جوړې کړو چې هغه زموږ اړتیا وي او په هغه باندې موږ صرف او صرف چینل مونیټایز کړو. نو هیله ده چې تاسې په سر کې لږ څه حوصله وکړئ او حوصله مو غواړمه. کله چې چینل مونیټایز شو، چینل به وروسته په عادي توګه تاسې ته په عادي توګه هغه کوم ټاپک چې ټاکل شوی دی هغه څه خپاره کړي. ټاپک خو د نیوز دی چې په نیوز برخه کې به پوره کار کوي، خو د نیوز تر څنګ امکان د دې هم شته چې په اردو ژبه باندې تاسې ته روغتیا وړاندې کړي چې هغه په اردو ژبه باندې کوم مشکلات چې روغتیا کې هغه تاسې ته په اردو ژبه باندې خپاره شي. خو ستاسې څخه هیله کوم چې تر محدوده وخته پورې تاسې حوصله وکړئ همدغه چینل ته. وروسته به چینل په عادي توګه تاسې ته خپل هغه ټاپک چې مخکې مې یاده کړله چې کوم ټاپک ټاکل شوی دی هغه باندې کار وکړي، لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې خبري به وي او تر څنګ به په اردو ژبه باندې روغتیا برخه هم وي. په دغو دوو برخو کې به کار کوو او ستاسې ټولو څخه مې هیله دا ده چې تاسې حوصله وکړئ او د حوصلې سره تر څنګ وروسته دې چینل ته راسئ او په دې چینل کې ګډون وکړئ او برخه واخلئ او وګورئ چې په دې چینل کې څه خپریږي. نو د دغه چینل مینوالو لکه څنګه چې مې مخکې لومړنۍ ویډیو پورته کړې وه چې هغه د مینې منګل پټ رازونه دلته وګورئ. ټولې ویډیوګانې به مختلفې ویډیوګانې وي او په ټولو ویډیوګانو کې به هغه څه تاسې ته خپریږي چې د دې ټولنې وړ وي او په دې ټولنه کې څوک اړتیا ورته لري. پښتنو دپاره هم کار کیږي په دې چینل کې او په ضمن کې به د اردو ته هم کار کیږي، یعنې په اردو باندې به د روغتیا زده کړې وي، روغتیا دپاره به کار کیږي. که چیرته تاسې چیرې په پښتو باندې د روغتیا غوښتنه کوله هغه ویډیوګانې به بیا موږ پښتو ته هم ژباړو، خو زه فکر کوم چې په پښتو کې به څوک روغتیا ته دومره اولویت ورنه کړي لکه خبري برخې ته چې ورکوي. نو ټاپک مو داسې ټاکلی دی چې موږ په سر کې دغسې ویډیوګانې البته خپروو چې هغه کیدلی شي چې هیڅوک یې هم ونه ګوري، خو صرف او صرف په دې کې دغه چینل خپله پالیسي لري، پالیسي یې محدوده ده او وروسته له هغه به چینل په عادي توګه ویډیوګانې ورته جوړیږي او بیا به ورته اپلوډیږي چې هغه به مختلفې ویډیوګانې. نو ستاسې څخه مې هیله دا ده چې تر محدوده وخته پورې همدغه چینل ته حوصله وکړئ او وروسته دې چینل کې ګډون وکړئ او دا چینل سره تعقیب کړئ. انشاءالله په دې چینل کې به تاسې په مختلفو شیانو باندې پوه شئ. نو هیله مې دا ده چې وروسته له دې بیا ګډون راسره وکړئ او برخه راسره واخلئ. نو ستاسې د همکارۍ په هیله باندې موږ په سر کې خپله پالیسي لرو او د پالیسۍ وروسته به تاسې ته هغه څه خپاره کړو چې په ټولنه کې پیښیږي. کومه سوژه چې مو ورته ټاکلې وه همهغه سوژه به وي، خو صرف او صرف
د محدود وخت دپاره به دې چینل کې دغسې ویډیوګانې خپریږي چې هغه د هیڅ چا دپاره هم د قابل د قبول وړ نه وي، یعنې څوک بې نه خوښوي. نو صرف او صرف موږ کوښښ کوو چې په پیل کې هغه ویډیوګانې جوړې کړو چې هغه زموږ اړتیا وي او په هغه باندې موږ صرف او صرف چینل مونیټایز کړو. نو هیله ده چې تاسې په سر کې لږ څه حوصله وکړئ. حوصله مو غواړمه. کله چې چینل مونیټایز شو، چینل به وروسته په عادي توګه تاسې ته په عادي توګه هغه کوم ټاپک چې ټاکل شوی دی هغه څه خپاره کړي. ټاپک خو د نیوز دی چې په نیوز برخه کې به پوره کار کوي، خو د نیوز ترڅنګ امکان د دې هم شته چې په اردو ژبه باندې تاسې ته روغتیا وړاندې کړي چې هغه په اردو ژبه باندې کوم مشکلات چې روغتیا کې هغه تاسې ته په اردو ژبه باندې خپاره شي. خو ستاسې څخه هیله کوم چې تر محدوده وخته پورې تاسې حوصله وکړئ. همدغه چینل ته وروسته به چینل په عادي توګه تاسې ته خپل هغه ټاپک چې مخکې مې یاده کړله چې کوم ټاپک ټاکل شوی دی هغه باندې کار وکړي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې خبري به وي او ترڅنګ به په اردو ژبه باندې روغتیا برخه هم وي. په دغو دوو برخو کې به کار کوو او ستاسې ټولو څخه مې هیله دا ده چې تاسې حوصله وکړئ او د حوصلې سره ترڅنګ وروسته دې چینل ته راسئ او په دې چینل کې ګډون وکړئ او برخه واخلئ او وګورئ چې په دې چینل کې څه خپریږي. نو د دغه چینل مینوالو لکه څنګه چې مې مخکې لومړنۍ ویډیو پورته کړې وه چې هغه د مینې منګل پټ رازونه دلته وګورئ. ټولې ویډیوګانې به مختلفې ویډیوګانې وي او په ټولو ویډیوګانو کې به هغه څه تاسې ته خپریږي چې د دې ټولنې وړ وي او په دې ټولنه کې څوک اړتیا ورته لري. پښتنو دپاره هم کار کیږي په دې چینل کې او په ضمن کې به د اردو ته هم کار کیږي، یعنې په اردو باندې به د روغتیا زده کړې وي، روغتیا دپاره به کار کیږي. که چیرته تاسې چیرې په پښتو باندې د روغتیا غوښتنه کوله، هغه ویډیوګانې به بیا موږ پښتو ته هم ژباړو. خو زه فکر کوم چې په پښتو کې به څوک روغتیا ته دومره اولویت ورنه کړي لکه خبري برخې ته چې ورکوي. نو ټاپک مو داسې ټاکلی دی چې موږ په سر کې دغسې ویډیوګانې البته خپروو چې هغه کیدلی شي چې هیڅوک یې هم ونه ګوري، خو صرف او صرف په دې کې دغه چینل خپله پالیسي لري. پالیسي یې محدوده ده او وروسته له هغه به چینل په عادي توګه ویډیوګانې ورته جوړیږي او بیا به ورته اپلوډیږي چې هغه به مختلفې ویډیوګانې. نو ستاسو څخه مې هیله دا ده چې تر محدوده وخته پورې همدغه چینل ته حوصله وکړئ او وروسته دې چینل کې ګډون وکړئ او دا چینل سره تعقیب کړئ. انشاءالله په دې چینل کې به تاسې په مختلفو شیانو باندې پوه شئ. نو هیله مې دا ده چې وروسته له دې بیا ګډون راسره وکړئ او برخه راسره واخلئ. نو ستاسې د همکارۍ په هیله باندې موږ په سر کې خپله پالیسي لرو او د پالیسۍ وروسته به تاسې ته هغه څه خپاره کړو چې په ټولنه کې پیښیږي.